ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. سورہ بقرہ آیات نمبر 94 95 اور 96 پدې آیاتونو کې سمسله ذکر کی پدې آیاتونو کې مسله د مباهله ده مباهله ورته وي او مباهله ده پس د مناظرې نه اول پدې آیاتونو کې مناظره وکنه د يهوديانو سره بحث وسره يهوديانو سره خطاب نو وس دیو ته د مباهله دعوت ته دی يهوديانو بویل چې موږ غوړه خلک یو جنت الله زموږ د پاره پیدا کړی دی وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات او وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه موږ غوړه خلک یو جنت زمونږ ځای دی مونږ د الله بچیو د پیغمبرانو اولاد یو نو جنت ته به مونږ ځو نو چې دیو دا خبرې کولې چې جنت یې په ځان پسې خاص کولو نو ابن کثیر او ابن جریر د عبدالله ابن عباس روایت کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وینا باندې دیو ته پیغام ورکړلی شو چې راشئ چې مقابله وکړو چې راشئ چې مقابله وکړو یو کولاو میدان ته براوزو تاسو به خپل بچي او خپل ښځې او خپل زامن راوباسئ او مونږ به هم راوباسو او مباهله به وکړو مباهله څه ته وایي الله ته به عاجزي وکړو په اخلاص باندې چې دنو خیرې به وکړو چې الله په مونږ کې څوک دروغجن هغه تباه کړي چې په جمع سره او په عاجزۍ سره د الله نه سوال وشي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وته دا پیغام لېږلو نو عبد الله ابن عباس فرمایي چې نبی علیہ السلام وسره دا پیشنګویي وکړله چې دا خلک به مباهله نه راځي دیو مباهله نه کوي او که دیو راغلوي او مباهله کړوي نو دا ټول تبا کېدله نسل هم چې دینو نه پاتې کېدو زمکه نه مکمل چې دینو ختمېدله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا بلا مباهله چې شو دا او په سوره آل عمران کې راځي د عیسایانو سره د عیسایانو و په د نجران نه راغلی و نو د هغوی سره بحث مباحثه وشولله خو هغو منودو ته تیار نه و نو بیا ورته نبی علیہ السلام وویله چې مباهله به وکړو مباهله به وکړو دا سوره آل عمران کې 61 نمبر آیات کې راځي فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين چې راشئ راوبلو به مونږه زامن خپل او زامن ستاسو ښځې خپلې او ښځې ستاسو ځانونه خپل او ځانونه ستاسو بیا به عاجزي وکړو الله ته او وبه ګرځو لعنت د الله په دروغجنو باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر وخت راووتو او د ځان سره فاطمه بیبي او حسن او حسین او علی رضی الله تعالی عنہ چې دنو راوستو نو دی يهوديانو ته پته ولګید چې عیسایانو ته چې وسخو مباهله ده نو دیو د مباهله نه وتښتې ده او ویل دا پیغمبر خو رښتینی پیغمبر دی او که خیرې وکړلې بس تباه کیو نو راله صلح له وی صلح به وکړو مونږ به جزیه درکو جزیه
او مباهله نشو کوله استو تختیدله هغه مباهله و نکړله نبی علیہ السلام وای کدیو مباهله ته پیښ شوې نو دا ټوله کند نه دا به د اور نه ډکېدله یو عیسائی او نصرانی بچدنو پاتې شوی نه نو یو نه یهودیان مباهله راغلي د وسه پوری او نه عیسایان راغلي او نه وسم راتلې شي په دې دور کې نشي راتلې مباهله ده نو مباهله به پس کې کېږي په یو امر شرعي کې وکړي چې څوک په حق دی او څوک په دروغ دی وسم دا کولای شي قادیانیانو سره کولای شي منکرین حدیث سره کولای شي د عیسایانو یهودیانو د هندوانو سره چې دنو کولای شي په یو شرعي مسله کې د دنیا په کارونو کې به څوک دا نه کوي او نه په مستحباتو کې دا پکار دی چې یو وایي چې مسواک سنت ته او بل وایي چې مستحب دی نو دا د دې لپاره نه ده دا په حکم شرعي د لپاره ده نو دې ته مباهله وایو نو دا د یهودیانو سره هم شو ده دلته په دې آیات کې او په سورې جمعه کې برازي التم چې دنو د یهودیانو سره شو ده او د عیسایانو سره په سورې آل عمران کې بداغي بیان چې دنو راځي نو دلته ردی بیان کوي خادم مباهله قل ورته وای ان كانت لكم الدار الاخره کچرته تاسو د پاره کور رستنه ان الله پنځ د الله باندې خالصتن سوچا خالص یوازي تاسو وای کنه جنت زمونږ ده جنت ته صرف يهودي او عیسائی داخليږي نور څوک چې دنو هغه ته نشي داخله دي نو کستاز د پاره کور د آخرتی خالص من دون الناس ما سوا د نور خلقنا د اهل ایمان نه اهل ایمان والا ما سوا صرف د يهوديانو د پاره عیسایانو د پاره دون الناس کی صحابه دي او دا امت په کې داخل له نو پتمنوا الموت نو ارزو د مرګ وکيو ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی ان راځيو راځو بشو او خیره وو چې الله په موږ کې څوک دروغجن نه الله غمړ کې الله غمړ کې او تباہی کې ان کنتم صادقین کوي تاسو رښتینی نو دې د سوې مباهله وي خان او ځینې خلک دا بل معنا کوي او دا بل تفسیر چې ارزو د مرګ وکړي یعنی مرګ غواړي نو د مرګ غوښتنه کو نبی له سلام منع کړل مرګ وسوک نه غواړي نو مرګ نه غوښتنه نبی له سلام منع کړل صرف یو دو صورتونو کې یا په دریو صورتونو کې سړی چې د مرګ غوښتي شي هغه اله چې د الله د ملاقات شوق او شهادت غواړي د الله نه لکه عمر رضی الله تعالی عنہ غوښتل وکنه چې الله تعالی زما رعایت زیات شو او ډیر خور شو او وس چې دنو مال شهادت راکې څوک چې په خالص زړه سره چې دنو شهادت وغواړي نو الله یې ول ورکوي نو عمر رضی الله تعالی عنہ دې دعا نه پس بیا یو شل ورځې پس چې دنو هغه شهید شو نو د شهادت لپاره او د الله د ملاقات د شوق لپاره سره هغه چې دنو شهادت غوښتي شي دویم چې یو سړی یو فتنه را روانه ده یو فتنه او دا غینه د ځان د بچ کولو لپاره کمر غوړي چې الله دا خو فتنه ده او مونږ حق نه پریدو په حق باندې مضبوط ولاړیو د دې فتنې نه چې دنو زموږ حفاظت وکي مونږ چې دنو مرګ راځي لکه امام بخاری نه ده په امام بخاری باندې د ازمکه تنگ شو چا په خپل علاقې کې چې دنو نه پرې خودلو خپل ملګری چې دنو مخالف شو او د الله نه دعا وکړه الله وستا پراخ ازمکه په ما باندې تنگ شوله وای وس چې دنو ما واخلي نو الله تعالی چې دنو بیا وفات کو بیا په چې دنو مرګ راوست او کاسي یو سړی د سي مرګ غواړي چې د مصیبتونو نه او د دنیا د لانجو کنجو نه چې دنو تنگ شوی او بیماری او مصیبت پر راغلی
نو په دې حالات کې مرګ چې دین هغه من نه نه بغواړي بس دې ویل شي چې الله څومره زما په دې ژوند کې خیري نو د هغه پوری ما ژوند دی وساتي او که زما په ژوند کې خیر نه نو بیا ما وفات کی دې ویل شي ځکه دا ژوند نه ده په دې کې به ته د الله بندگی وکي او توبه وکي وکاږي نیک اعمال وکي وکي نو په تمنو الموت نو راشي چې خیره وکړو او دعا وکړو چې څوک په مونږ کې چې دین او هغه دروغجنی چې الله تعالی پاغي باندې مرګ راولي ومړی کې ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی نو الله سوئی ولن يتمنوه ابدا او هیڅ چری دیو ارزو د مرګ نه کوي همیشه زکه دیو ته ځان معلوم دی کنه دیو د مرګ نه غواړي دیو ته پته چې دا پیغمبر په حق باندې دی دا کتاب په حق باندې دی دیو خو مخ کې د پیغمبر علی السلام تذکری کولې چې آخري پیغمبر را روان دی او چې دیو په بنی اسرائیل کې رانغه په بنو اسماعیل کې راغې نو دیو د پیغمبر علی السلام سره زد شروع کو عناد او دشمنی شروع کړه نو دیو هیڅ چری د مرګ ارزو نشي کولای بما په سبب د هغه عملونو قدمت ایدیهم چې مخکې لګلې دي لاسونو د دیو مخکې دیو شرک کړی دی د الله تعالی پیغمبرانه وجلی او موسی علیہ السلام نے تکلیفونه ور کړلی دا الله بے ادبی کړلا نو د دیو لاسونو چې د مخکې دا غلط اعمال لګل لخوا نو څنګه به دیو د مرګ ارزو وړل والله الله تعالی علیم پوهه ده بالظالمین په ظالمانو باندې ان دیو ظالمان دي دا اعمال کړلی نو الله تعالی په دیو باندې چې نو پوهه ده او خبر ده حجی ولا تجدنهم او خامخاب بیاوم دیولر احرس الناس زیاد حارسان د خلقنا علی حیات په ژوند د دنیا باندې دیو چرته مرګ وخته شي دیو چرته مباهله کولای شي دیو په دې ژوند باندې چې دنو زیاد حارسان دي دیو مرګ نشي وختله علی حیات په ژوند باندې نو دغه مؤمن مسلمانم چې دنو هغه جون غواړي زیات عمر چې دنو اخو مؤمن مسلمانم غواړي نو مؤمن مسلمان چې دا زیات عمر غواړي نو دا د نیک عمل لپاره غواړي د نیک عمل لپاره او يهودي چې حارس ته په جون باندې نو هغه په کې نیک عمل نه کوي کنه که مؤمن مسلمان زیات عمر غواړي نو دا الله تعالی بندګۍ د پاره غواړي د نیک عمل د پاره غواړي د بد عمل د پاره نه غواړي يهوديان چې کوم غواړي نو هغه د نیک عمل د پاره نه غواړي خان نو زیات حارسان دي دیو په ژوند باندې ومن الذين ودعاكسان اشركوا چې شرک کړي دي یعنی مشرکان دي الله وې دا غوینم زیات حارسان دي په ژوند د دنیا باندې په دې عمر باندې ځکه مشرکین او آخرت نه منودلو او کافرانو او د کافر د پاره د دنیا د ژوند څه شی دا جنت ده او د آخرت نه سره خبرم نو او دلته يهوديان نه دي اهل کتاب دي دیو آخرت منودو کنه نو دیو د هغه باوجود چې دنو زیات عمر چې دنو غختلو زیات حارسانو په عمر باندې د نیک عمل د پاره نه بس اسی چې دنو خوخو دا عمرو حارسانو په دې عمر باندې یود خوخی احدهم یوتند دیونا لو يعمر الف سنتين کاش چې عمر ورکړی شي د زر کاله دا زر کاله په عربی جبه کې چې دنو د زیادت تپار راځي په عربی کې د زرو نه چې دنو بل غټه انسان نشته ده د 1 लाख د پاره لفظ په عربی کې نشته نه د 1 کروڑ د پاره شته الف راضی الف د ټول سره لګي بیا د 1 लाख سم لګي او د 10 लाख سره هم لګي نو کدیو ته دیو دا خوخی کم ته زر کال چې د عمر راکلای شي نو الله تعالی وې کزه چاله زر کال عمر ورکما نو بیا د به زما د عذاب نه خلاص شي زبه بیا نه مړ کوم سا نو که په دې دنیا کې و قانون دا ده کړه چې هر څومره عمر زیات شي بیا هم چې دنو عمر خو په راضي کنه
نو چې مرګ راغی پی نو دلته دیو په دې کې اشاره ده چې که زر کاله عمر هم درکم زر باندې مرګ راولما خو ایمان راوړی که مسلمانان شي عذاب خو زما چې دی نو هغه تاسو دا عمر نشي بچ کولی دا عمر ستاسو که زر کاله شي نو دا د الله تعالی د عذاب نه تاسو نشي بچ کولی وما هو او نه دی دا عمر بمزحزحه خلاصون کې دلره من العذاب د عذاب نه ایو عمرو که دغه عمر ورکړی شي که دا زر کاله عمر چاله ورکړی شي خو بیا هم د الله تعالی د عذاب نه نشي خلاصولی والله تعالی بصیر لیدونکی دی بما هغه عملونه یعملون چې دی وکيو الله تعالی د دې عملونو نه او د دې د کرتوتونو نه چې دی نو خبر دی نو الله تعالی مونږ ته دلته د یهودیانو د خباستونه نه دي دا راخای چې دوی داسې خلک دی دا وپېژنئ دا ستاسو دشمنان دي دیو حسد کوي ستاسو سره بغض کوي دیو دا قسمه خلک دی ښه چې دیو د دنیا ژوند چې دی نو هغه غوره کړی دی او د دې د وجې نه چې دی نو نه د الله پر رسول باندې ایمان راوړو او نه چې دی نو کتاب ومنولو ښه جي قل ورته ووایه ان کانت که چېرته یي لکم الدار الاخرة استاسو دپاره کور د آخرت عند الله په نزد د الله باندې خالصتن خالص من دون الناس ما سوا د نور خلقونه فتمنوا الموت نو ارزو د مرګ وکئ ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتیني یئ ګوره سړی خو جنت ته ډایرکټ داسې نشي تللی که نه ژوندی تاسو جنت وایئ چې زموږ کور دی الله تعالی زموږ دپاره پیدا کړی دی نو د دې دپاره د جنت ته رتلو دپاره چې دی نو مخکې به صحیح مرګ به راځي که نه د مرګ نه مخکې خو چې دی نو څوک نشي تللی البته پیغمبران چې دی نو هغه معجزتاً د لږ وخت دپاره چې دی نو ورتلی شي نبي علیه السلام ورغلی نور داسې مخلوقات نشي تللی ژوندي په دیو باندې به مرګ راځي نو بیا به چې دی نو هله راځي لکه حدیث کې چې راځي چې څوک د هر مانځه نه پس آیت الکرسي ویو نو د دو د جنت په منځ کې پرده چې دی نو دا مرګ دی ځکه جنت ته تله چې دی نو هغه داسې ډایرکټ نه کېږي مرګ به راځي نو هله به جنت ته ځي نو چې څوک آیت الکرسي ویو نو د دیو د مرګ په منځ کې د جنت په منځ کې حایل او رکاوټ چې دی نو هغه مرګ دی مرګو چې مرګ پرې راغی جو سیده به جنت ته ځي آیت الکرسی نه دی د دې ډېر زیات فضایل لیکه دا وایه روزانه وایه د داسې حادثو نه بچ کېږي که نه ته به حیران شي خطرناک ځګونو کې بچ کېږي چې څوک آیت الکرسی چې دی نو هغه ویو ډېر سخت حادثو نه به دې بچ کړي الله نو ان کنتم صادقین که یې تاسو رښتینی یعنی په دې خپل خبره کې رښتینی چې جنت ته به خالص مونږ ځو یهودي به ځي او نصراني به ځي که په دې کې تاسو رښتینی نو راشئ خیرې به وکړو او چې په مونږ کې څوک دروغجني نو الله دې هغه تباه کړي ولن یتمنوا هرگز ارزو نشي کولی ابدا همیشه بما قدمت ایدیهم په سبب د دې چې مخکې لېږلي لاسونو د دیو والله الله پاک علیم بالظالمین پوهه دی په ظالمانو باندې ولتجدنهم خامخا و بیا هم دیو لره احرس الناس زیات حارسان علی حیات په ژوند د دنیا باندې زیات حارسان دي چې زیات عمر مونږ ته چې دی نو راکلی شي ومن الذین او د کسان اشرکو چې شرک یې کړی دی یودو خوښوي احدهم یو تن په دیو کې لو یعمرو چې عمر ورکړی شي دته الف سنتین زر کاله او دا عمر نه دی دا ختمېدونکی دی ښه او په عمر کې که سړی برکت غواړي برکتو زما عمر کې د برکت راشي د هغې دپاره د الله رسول وایي حدیث دی ترمذي حدیث دی او صحیح حدیث دی خیر الناس من طال عمره وحسن عمله وایي په انسانانو کې غوره انسانان هغه دي چې عمر یې چې دی نو هغه اوږد شي لوی عمر ولا چې دی نو ورکړی شي او عمل یې صحیح ښایسته یو دا په انسانانو کې بهترین خلق دی او وشر الناس من طال عمره وساء عمله او په ناکاره انسانانو کې هغه دي ناکاره په انسانانو کې هغه دي چې عمر یې اوږد شي او عمل یې چې دی نو هغه صحیح ناکار وي
عمل چې دینو بدی، دا بدترین انسانان دي. او بل حدیث کې راځي قال النبي صلی الله علیه وسلم من احب ان يبسط في رزقه وينسأ له بأثره فليصل رحمه. وای څوک دا غواړي، څوک وای دا الله رسول وای، ګوره د دې د قرآن او د حدیث نه دی، په دنیا کې هم ګوره پیدا شته ښه، په دنیا کې هم پیدا شته. دا الله رسول وایو وای څوک دا غواړي چې رزق یې پراخ شي، مال یې ډیر شي، خوشحالي پې راشي، او په عمر کې چې دنو برکت راشي، نو سبا کوي پل یصل رحمه، رشتہ داری نه ده دا دی وپالي، صله رحمی نه ده دا دی وپالي. دا د الله د رسول حکم دی کنه. څومره مسلمانان د دې نافرمانی کوي، د الله د رسول خبره رد کوي او اچي غزاري، بس خپل خبره د رواج خبره د پښتو خبره هغه چې دین را مخې ته کوي، او د الله رسول خبره غورځي. دا مؤمن د دې ډېر چې دین په دنیا کې پیدا ده ښه، د صله رحمی پیدا ده په دنیا کې چې رزق به پراخي کیږي، رزق او بل څه شي په عمر کې به چې دینو اضافه الله تعالی راولي، په علم کې برکت راوځي. او دا دغه نه دي د انګریزیانو، هغوی هم په دې باندې ریسرچ کوي چې د انسان د عمر به چې دینو څنګه زیاتي، نو هغوی هم ولا دا خبره کوي چې مثبت سوچ، پازیټیو سوچ کوه. نو قرآن څه وایو؟ ښایسته اعمال کوه که نه، دغه مثبت سوچ دی که نه، دروغ مه وایه، چا د ضرر مه رسوه، چا د تکلیف مه رسوه، د یو مسلمان زړه مه ازاروه. دا منفي سوچونه دي. مثبت سوچ دا دی چې ستا نه مؤمن مسلمان ته پیدا ورسیږي، مؤمن مسلمان زړه خوشحاله شي، نو په دې باندې الله تعالی برکات نازلې، ښه برکات. اوس حدیث کې راځي باران وایي د دې د وجې نه بندېږي، یو د زکات د نه ورکولو نه، او بل څوک چې صله رحمي او رشته داري نه ده دا کټ کوي، دا څه کوي کټ کوي. الله تعالی رحمت خپل چې دی نو بندوي. نو ته به وایې چې دا لږ لږ باران خو کېږي که نه، وایي دا په دې انسانانو نه کېږي، دا د حیوانات نه دي، دا اسمان ته الله ته چې دی نو چغې کړي، د الله نه دعاګانې وغواړي، الله د دیو په وجه باندې چې دی نو رحم کوي. وایي که دا حیوانات او حشرات الارض نه وی، نو الله تعالی به یو ساس کوي چې دی نو هغه د بر نه چې دی نو نه وی راچلی، نه وی راښکته کړی. نو صله رحمي نه ده، دا د قرآن حکم دی او دا د الله د رسول حکم دی، ښه صله رحمي پالل. او د نبی علیہ السلام په هغه اولني تعلیماتو کې وښه، تاسو ته ما د عبدالله ابن سلام هغه حدیث ویلی و که نه، چې نبی علیہ السلام راغی مدینې ته، نو دا یهودي و، نو دی وویله چې زه ورځم او دا د الله دا سړی چې دی نو وینم چې دا شکل یې څنګه دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې ما ولیدو، عبدالله ابن سلام وایي، نو ما وویله چې دا دروغجن مخ نه دی، دا رښتینی سړی دی. نو په دې اولني تعلیماتو کې نبی علیہ السلام دا خبره کوله چې یا ایها الناس، ای خلکو ابشو السلام، سلام خور کوي، واطعموا الطعام، خلکو له رزق ورکوي، او وصلوا الارحام، صله رحمي چې دی نو رشته داري وپالئ، او د شپې چې دی نو منځ کوئ، تدخل الجنة بسلام، جنت ته به داخل شي په سلامتیا سره. د جنت د داخلېدو یو عمل دا دی چې سړی صله رحمي نه ده، رشته داري چې دی نو وپالي، او انسان ته یو سکون او راحت ملاویږي سړی چې د خپل خپلوان ویني، ځکه د دې ییني چې دی نو هغه اثر دی، چلن دی د دې ییني. ډېر وخت چې انسان د خپل خپلوان نه لیدلی او چې سړی لاړ شي، یو سکون او یو راحت او یو خوند ورته چې دی ملاو شي، دا د دې ییني هغه چلن دی. ښه علماو دا هم فرمایلي وایي د خپو عبادت دا دی، د خپو چې په دې خپو باندې د خپل خپلوانو که ځې، خپل خپلوانو که دا د خپو عبادت دی. اوس زموږ خلک څه کوي، یو لرې سړی به یو او د هغې سره به چې دی نو دوستي قایمه کړي،
لري سړی به یو لري خلک به یو او په خوا کې به ورور یاره او خور به او د هغې څه به چې د نورانه کړي نو دا څنګه مسلمانی ده یار دا څنګه موږ منځونه کوو موږ په عبادت کې ویلو که نه چې عبادت څه ته وایي اطاعت ته وایو دا بندګي نه دا پوجا پاټ دا خو هندوان او سکان دا خو هر څوک کوي خو عبادت څه ته وایي اطاعت ته وایي خبرې منودو ته وایو په قرآن باندې عمل دا دی چې تعالی اوس په قرآن کې یو آیات مخې له راغی وایي بس زه په دې باندې عمل کوم دا په قرآن باندې عمل دی تش تلاوتونه خو هر څوک کوي مړه ښه جي نو په دې وجه باندې په عمر کې څه راځي برکت راځي ښه وما هو او نه دی دا عمر بمزحزح خلاصون کې دلره من العذاب د عذاب نه ایو عمرو که دا عمر ورکړی شي والله پاک بصیر لیدونکی دی بما هغه عملونه یعملون چې دوی کوي یو ځل ورته بیا ګورئ قل ورته ووایه ان کانت که چېرته وي لکم الدار الاخرة استاسو دپاره کور وروستنی عند الله په نزد د الله باندې خالصة خالص من دون الناس ما سوا د نورو خلقنا فتمنوا الموت نو ارزو وکئ د مرګ یعنی دعا وغواړئ چې په موږ کې څوک دروغجنې نو الله په هغې باندې مرګ راولي ان کنتم صادقین که تاسو رښتینې ولن یتمنوه او هیڅ چرې ارزو نه کوي د مرګ ابدا همیشه بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه عملونو چې مخکې لېږلي دي لاسونو د دیو والله پاک علیم ښه پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې ولتجدنهم او خامخا و بیا مومیتا دیو لره احرس الناس زیات حرسناک د خلقو نه علی حیات په ژوند باندې او دا مسله پکې هم راووتله چې چا دپاره د ډېر عمر دعا کولی شي او که نه شي کولی نو د ډېر عمر دعا کولی شي خو قید به ورسره دا لګی چې تاله دې الله ډېر عمر درکړي چې ته د الله بندګي وکړې او د قرآن او د سنت تابعداري وکړې نو بیا صحیح ده ښه داسې قید ورسره لګوه بیمار له ورلې د بیمار تپوس له ورلې د هغې دپاره یې دعا کوه چې الله دې تعالی ډېر عمر درکړي چې د الله د بندګۍ دپاره د قرآن او د سنت د تابعدارۍ دپاره او دا زیات عمر نه دی نعمت دی ښه چې سړی پکې زیات عمر چاله ورکړی شي او دی پکې څه وکړي د الله بندګي وکړي او د قرآن او د سنت تابعداري وکړي ومن الذین او دا کسانو نه اشرکو چې شرک یې کړی دی یودو خوښوي احدهم یو تن د دیونه هر یو د دیونه لو یعمرو کاش چې عمر ورکړی شي الف سنتین زر کاله وما هو او نه دی دغه عمر بمزحزح خلاصونکی د لره من العذاب د عذاب نه ایو عمرو که دغه عمر ورکړی شي والله پاک بصیر لیدونکی دی بما په هغه عملونو یعملون چې دوی کوي